دغه رنګ رمضان المبارک کې هم چند واقعات پدې کې شوي دي لکه رمضان المبارک یکم رمضان المبارک هر کال په یکم رمضان المبارک باندې الله رب العزت جل وعلا د دوزخ دروازې بندي د جنت چې کومې دروازې وي نو دا کولوشي نو دا په یکم رمضان المبارک باندې ابتدا نه تر نن پورې دغه معاملې چې کوم دي نو روانه ده دغه په 3 رمضان المبارک باندې حضرت ابراهیم علیهم السلام باندې هغه مبارک باندې صحائف نازل شوي په 4 رمضان المبارک باندې حضرت موسی کلیم الله علیهم السلام هغه باندې تورات نازل شوی او په 18 رمضان المبارک باندې حضرت داؤد علیه السلام هغه مبارک باندې زبور نازل شوی او دغه رنګ په 14 رمضان المبارک باندې حضرت عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شوی او په 14 رمضان المبارک باندې عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شو او په 20 رمضان المبارک باندې په حضور آقا مولا احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې قران مقدس نزول فرما شوی او قران مقدس نازل شوی دا په 20 رمضان باندې د هغه حرش معلقنا او د لوح قلمنا په یو ځل باندې په اول اسمان ته په 20 رمضان باندې نازل شو او بیا دا غیر بعد وقتن فوقتن د ضرورت په مطابق سره د احکامات په مطابق سره په 22 کال کې تقریبا چې کم دی بیا د رمضان قران مقدس چې کم دی دا بیا ټوله مکمل نازل شو نو دې کې ډېر واقعات شوي دي لکه په 19 رمضان المبارک باندې سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داغی مثال مبارکم دام په 19 رمضان المبارک باندې دا شوی او په 3 رمضان المبارک باندې ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داغی مثال مبارک شوی اغي وفات شوی 25 رمضان المبارک باندې دا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها مبارکہ چې دا قال صلوات والسلام لور مبارکہ وا اغه مبارکم پدغه میاش د رمضان المبارک کې اغه وصال مبارک شوه او دا رنګ بیا په 3 رمضان المبارک باندې سیدہ طاهرہ عابدہ فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها دا غي وصال مبارک په 3 رمضان المبارک باندې شوه دی دا سه په 20 رمضان المبارک باندې اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی شیر خدا علی المرتضی کرم الله وجه الکریم مبارک داغي شهادت هم په 20 رمضان المبارک باندې هغه شوه دی دغه په 19 رمضان المبارک باندې جنگ بدر واقعا شو چې هغه جنگ بدر واقعا کې الله رب العزت جل وعلا د طرفنا مسلمانانو ته فرشتو امداد راغلو د فرشتو د طرفنا مسلمانانو ته مدد راغلو نو چې هغه مدد په بنیاد باندې لږ صحابه کرام او هغه ډیر لویه فائدہ به ومونده